وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً او کله چې وې ستارم ملائکو ته یقینا پیدا کونکې مزه پزما کې خلیفہ لرا قالوا نو وې دي ملائکو اتجعل فيها آیات پیدا کې پدې زمکه کې ما يفسد فيها چې فساد بکې پدې کې ويسفك الدماء ویني بتوي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك امغه پاکي بیان اوستا د حمد ستا سرا ونقدس لك او منګه ځان بچ ساتو د ګناهونو نه ستا د یری یا نقدس لك منګه نقدس لك پاکی بیان اوستا تقدیس کو اوستا تا پاک گنو د هر عیب نه قال انی اعلم ما لا تعلمون وی الله یقینا ز پوهیږم په هغه چې تاسو په نه پوهیږئ وعلم آدم الاسماء كلها او ذکر آدم علیہ السلام الله آدم علیہ السلام د نمونه ټول ثم عرضهم على الملائکه نو بیا پیش کړو په ملائکه باندې فقال انبئوني باسماء هؤلاء نالاوی خبر راکې مالا پنمونو د دې سيزونو ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې قالوا نو وی ملائکه سبحانك فاکیه تعالی لا علم لنا نشته علم مونږ ته الا ما علمتنا مگر هغه چې تا موږ کوم علم را کړلې انك انت العليم الحكيم یقینا ته په حکمت والا قال يا آدم انبئهم باسمائهم او وی الله اے آدم خبر ورکدی لا پنمونو د دې سيزونو فلما انبأهم باسمائهم نو کله چې آدم علیہ السلام خبر ورکو ملائکه لرا په نومونو داغه سيزونو قال الم اقول لكم نو وی الله آیا ما تاسو نو ویلی انی عالم غیب السماوات والارض چې یقینا ز پوهیږم په غیب د اسمان نو د زمکی والو ما تبدون ما کنتم تکتمون او ز پوهیږم په هغه سمانه چې تاسو ښکار کوئ او په هغه چې تاسو پټوئ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کله چې وی منګه ملائکه ته سجده وکړي آدم ته فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه ټول مگر ابلیس ونکړه ابا انکار یو کو واستكبر او تکبر یو کو وکانه من الکافرین او شو د کافرانو نا وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه او منګه اے آدم اوسېګتا او بیبي ستا په جنت کې وکلا منها رغدن او خوري تاسو د دې جنت نا پریمانا کمزې چې خوخي تاسو ولا تقربا هذه الشجره او منی زیکه دی ونی تا فتكون من الظالمین کني شی بخپل برخه کمون کی فازلهم الشیطان عنها نو خو یول دی دوړ لره شیطان داغینا فاخرجهما نراویسل دی دوړ لره مما کان فی دا غزنا چې دی و پاږي کی وقلنا بیتو بعضکم لبعض عدو او منګه کو شی باز استاسو نو بيد باز د پاره دشمنان ولکم فی الارض مستقر او استاد پاره پزما کې زید قراری دی زید هو سیدو دی ومتاع الہین او سامان دے تر یو وقت پورے اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت باندې توفیق